والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في البول يصيب الأرض. بول کو رسی قسمکی تا نو حکم ایسا دے نو یو درو مباحث و تخیال ساتے. اول بیان دا مسئلے دے او اختلاف دا فقهاو دے پاگوی کی. دویم بیان دا شرح دا حدیث دے او استدلال دا بعض علماء پاگوی. دریم جواب دے دا مخالفین دا طرف. نو دے درو مباحث و تخیال لارے خواہ سب مسئلہ بیانون غواری او فقها پاکی سوئی. دیم شرح دا حدیث او حدیث دلالت پا کم جانب کئی. دریم جواب دا مخالفین دا طرف چی پا دے حدیث استدلال نکئی داغی جواب صد. مسئلہ دا کہ متیاز پس بکا باندوشی نو پاکی دل بے پکم طریقہ رازی. دے بارہ کے دا علماء بنیادی دو مسلک دی. حضرت امام ابو حنیفہ وائی چوچے دل پدرو سلورو طریقو رازی. پنواروں پا ہواو چے دل پاکی دل یادو او پا حفر چا خط لرکی وی غرزه. درم پا بوا چولو که کچز مکی نا دم را بوا پیواچه چا غد جذب کی او که پا خز مکی فرشی نو دو دریز لبا پی بواچه او ٹکڑا بلا پی راکا که او نچونه با نو چه دریز لغزه مگی پا پاکو بونو پاکا شو. نو جفاف حفر او صب الماء دا درو وانو طریقو باندې پاکیگی. حفر کی اتفاق تے جگڑ پا جفاف کی دا پا یبس کی چوبو پی واچے پاکیگی پہ اتفاق او چاکا خط لمدل رکی پاکیگی پہ اتفاق خو پوچے دوز مکا پاکیگی کنا جگڑ پا دی دریم صورت کے دا. نو دا دری وارا امامان وی پوچے دو دزمک ازمکا نپاکی یا با پیو باچے یا بے حفر کے. دا بیان دا مسئلے شو دا مذاہب. اس حدیث شریف دلالت پسکئی. حدیث دلالت پا دے کی چوبا چولی دی حضور پاک نو دے حدیث تا وکی دے اور شرح تے حلسنا بے بداغین تفصیل جو تفصیلی بیان و جوابی پدرین بحث کی. حلسنا نبی عمرہ و سید بن عبد الرحمن المخزومی قال حدثنا سفیان بن عیینة عن زوری عن سید بن المسیب نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال دخل عربی المسجد یو عربی مسجد نبوی تراغے. دے عربی سنم دے دے مشہور دے پزل خویسر یمانی. دوزل خویسر دی پا حادیثو کی یوزل خویسر یمانی دی چی دا سڑے دے او یوزل خویسر تمیمی اگا سڑے دے چی حضور پاک اعتراض کرو پا غنائم دا حنین کے چی اے دل یا رسول اللہ انصافو کا. نو حضور تی ویلک و من یادل اذا لم آدل آقا بید خوارجو سر شو او بید علی صاحب سر مرگرو بید خارجیانو سر مرگرشو او بید علی صاحب چی نهروان کی جنگو کا دا خوارجو سر او شپک زارا کسانی مردار کرو. نو یو پکی دا غزل خویسر تمیمیو نو دا انجام سپیره ده. اول صحابی دی حضور مبارک ویلی دی
حدیبیه کې چې چا بیعت کړي دا ټول به جنت ته ځي بغیر د یو سړی نه. نو عام محدثین او شارحین وای چې سید الکائنات ذوالخویسره تمیمی ته اشاره کړې ده چې هغه به د علي سره په مقابله کې مړ شوی دی او د خوارج مشورو دا غنم دی حرخوس ابن زهیر السعدی د بنی تمیم او بنی تمیم دا ریاض سروسی کی د شیخ عبدالوهاب قوم ده بنی تمیم. بعضینو کې تعریفونه راغلي خدا ذوالخیسره تمیمی خارجیو نجدی انم حرخوس ابن زهیر سعدیو چې په سید الکائنات اعتراض کړو او به مړ شوی دی د علي صاحب په مقابله کې. او دا چې دی دا ذوالخویسره یمانی دی د یمن دی او دا مبارک سړی دی. سوکی نم اقرا ابن حابس بیانای او سوکی عیینه ابن حسن بیانای. خو سیدا دا چې دا دو سړی دی نه دی ځکه هغه دواړه سړی جفات د عربو څنګ دلا او دا ډیر مبارک سړی دی خو ساده سړی او دا باندې نه راغلو. نو د پنوم کې اختلاف ته نوم چا متعین نه دی ذکر کړي. دا عربی دا ذوالخویسره یمانی دی مشهور دیراوی عربی دا عرب اوسیدون کو توی عرب باندو توی که عربی که عجمی یو عربی دی عربی سړی توی او دا عربی دی عربی که شگلوڑ ازمکی توی نو دا عرب ازمک عام شگلوڑ دا نو دی په شگلوڑو علاقو کې اوسیدن نو آرام ورتوی. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. دا عربی جمع عرب دا او الاعراب اشد کفر ونفاقا واجدر والله يعلم حدود ما انزل الله. نو عرب مانا باندې سه سړی دیراغ مسجد نبوی تا او سید الکائنات ناستو فصلى منذك فلما فرغ فارش دمون دعا کوي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. خدای په ما رحم وکي او په سید الکائنات نمې واش او په بل چا مرحم مکه مونږ سره. نو حضور مبارک وی قتل ورته وی خندل وی لقد تحجرت واسعا تا تنک ارض زیلاره. تحجر من ایتوی او پابند کول او تنگول عرض د خدای رحمت ته نو هغه د تنگ چې مونږ سره په بل چا رحم مکه داواله هي او جیم ورور ری ماده چې کوم دی جمع شي کنه نا منع توي د حجر ته ځکه حجر وي چې حجر په لختي کې کې دی نو مو ملکای او حجر حتیم ته بیت الله شریف کې ذکر دغه حصہ معنی د بیت الله شریف د دخول. او حجر عقل ته وای ځکه عقل سړی د بدو نه منع کوي خو د نسواري عقل نه او د سیګریټي نه. نو عقل ته حجر وای او حجر حتیم ته وای او حجر ته وای. نو تحجر ته د حی او جیم ری ماده چې کوم ځای ته راشي معنی د منع او د پابندۍ ده. نو لقد تحجرت واسعا تنگ دی که ارض لارا ارض سشیر د خدای رحمت او تنگولو مطلب څه دی چې ته خدای په بل چا رحم مکه داوله نو یو خدا کار وکړه فلم یلبس سات تیر نو انبال فی المسجد چې جمعات کې جمعتیاد شروع کړي. فاسرا الیه الناس خلق ورمنډه کړه ماما حضور مبارک وی پرې ده لا ترزمو میں تنگا احریقو علی سجلا من ماء او قال دلبا من ماء. حضور مبارک وی یو ډول برخه په واچوي یا یو برخه سجل بالټه او دلوا برخه یو بالټه او په واچوي یا برخه او په واچوي. دا اوله وی چې منه مکه او د امتیاز ولا شروع
نو حضور چې منه وای چې ما ځکه کله سړی باندې आवाज مکو یکدم امتیاز بند کړي او هغه رواني نو د ته ضرر ورسیږي. نو د جماعت د پلیته د ضرر نه یو انسان ته ضرر رسول وی خبره ده، نو ته برداشت با د مفسده قلیلی کې د پاره د رعایت د مفسده عظیمه چې دو مفسدو کې گیر شي یو غټي بلا وړي نا وړه برداشت کا پنسبت دلوي. جماعت پلیته دل خو مفسده ده، خو یو مسلمان ته تکلیف رسیدل دا غین الویا ده، نو ته تحمل وکړه د وړو کې مفسده ده غټه ده بار دویم دا کې امتیاز بند نه کی او رواني سامان رواني نو دې خو بمنډه کی نو ټول جماعت به ولړي نو اوس خو لګ کړي دي او بیا بډیرو کې اوس دا سوال چې د امتیاز والے کول یو خدای عربو چې د دې سیس پابندی نه و. ما ورته یو رواج چې په یو قوم کې راشي هغه څه پابندی نه چې په بربند طواف کوي نو هغه ګرانه خبره ده که خلق سره امتیاز کو. اوس ما باندې سیان لیدل چې استنجا کې سامان سرګند او د خلکو مخکې به وب پزانه چې صلی سوا کاله پس او خزه به باندې سه ماشوم لبتی ور کوي مخې پټي صرف سترګې سرګند او تی ټول سرګند ما یو زناور خزه وردا نو ما خدای دا دومره خمخله چې مخ پرده خو ضروري ده او د بل سامان ټول تیر اوخ کې د ماشوم د پاره په آرام ناس نو عربیان داسي نو د دوی په اصطلاح کې د چا خواته نږدې امتیاز کول یا په ولاړه کول دا صعیب نو چې کوم رواج په یو قوم کې راشي کنه نو د هغې عیبیت د هغې د نظر نه وځي. یا کېدی شي مرضو پې کله په سړي داسې مرض چې امتیاز ځای ته نشي رسولی امتیاز یې ته بیږي نو دی بې اختیاره شوی دی نه جماعت ګوټ د جماعت په یو طرف کې کېناست نو بې اختیاره چې امتیاز یې سړي نه لاړ شي خو بې ځای ته نشي رسېدی. دا ډېر خلکو باندې دا مرضونه دي په پرتوګ کې تی لاړ شي په مانځه کې تی لاړ شي نو دې دغه شان معذور او حضور مبارک ډېر لوی حکیم او مدبر هغه د داسې سادهګانو سره به نرم وایي اختیاروله ماما او چې څه شوي دی هغه شوي د انسان د تکلیف نه دا اسانه ده چې جماعت وینځو خیر دی به وینځو خو یو مسلمان ته تکلیف نه رسي. نو بیا وای انما بعثتم ميسرین سید الکائنات وای تاسو را لېږلي شوي دنیا ته اسانی اختیارون کی په تبلیغ او دعوت او نصیحت کې ولم تبعثوا معسرین او تاسو سختی کوون کی نه را لېږلي شوي. اوس مبعوث دوی دي که پیغمبران دي؟ مبعوث خو پیغمبران دي خو دوی چونکه د پیغمبر د کلام او د دعوت او د علوم پر رسولو کې نائبان دا غوی دي نو دوی ته مبعوثین ویل شو په اعتبار د نیابت سره. تاسو نائبان د پیغمبر صحابه نائبان دي کنه ځکه حضور مبارک دین هغې ته ورسو هغې رستنو ته ورسو هغې رستنو ته ورسو. دا بریلیان په تبلیغ باندې اعتراض کوي چې مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه یو ځای لیکلی دی چې موږ به اساني کوو په تبلیغ کې موږ را لېږلي شوي اساني یو فو ځان ته پیغمبران وایي. هلکه د حدیث ته ګوره چې حدیث کې مسلمانانو ته څه ویلي شوي دی انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. دې وجه نه ما ته وایي که نه سختي به نه کوئ نو به حکمونه په چا لګوئ تاسو مو په تبلیغ کې اساني اختیار او تواضع بزان کې پیدا کې او دا به وایي ممکنه ده چې زه خطیم نو مشر عالم ته لېږي
او که څوک پوهوي چې صریح حرام ني نو په حکمت نه کار اله د حکمونه د کفر ملګا نو انما بعثتم ميسرين تاسو را لګلی شوی دنیا ته ځکه خدای پاک وایي کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم نو چې څنګه آیات کې دي نو هغه شان حضور مبارک دا غي تفصیل وکړه انما بعثتم ميسرين خدا صحابي مبارک پدرو صفت مشهور دا په پرچه کې راځي دې سائلم دې قائلم دې او بائلم دې بائل خو پدې چې بول وکړه دا او قائل پدې چې دا دعا وکړه اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا احد او سائل پدې چې د حضور نه تاسو کو قال یا رسول الله متى الساعه قیامت بکره قال ویلک وما عددت لها من نشست تیارې دی ولا کړه نو دی وای ما عددت لها من كبير صلاه ولا صيام ولا صدقه ولكني احب الله ورسوله نو حضور ورته المرء مع من احبه ویسیم نه می ډیر منځونه کړی نه می صدقې کړی نه می صيام خو خدای او رسول می خوښته نو حضور وای چې چا سره محبت یې هغه به خوښ نو انس سے وای مونږ دومره ډیر زیات خوشاله شو بخاری کې بدل راشي فإني أحب الرسول وأحب أبا بكر وعمر زما ابو بکر او عمر خوښ انس سے وای نو زده وینا یو قاعده شو د ټول امت لپاره چې المرء مع من احب نو چې دا بشارت د حضور د طرفه د چې امتیاز کول او صحابه سپه ورل منکوي ورته مې منکوي دا جنتی سړی دی نو دا ذوالخویسره یمانی بختور دی او یو ذوالخویسره تمیمی دی دا غنم دی حرقوس ابن زهیر او د دنم کې خلاف دی نو که درته پرچه کې دا راشي چې کوم صحابي دی چې قائلم دی سائلم دی بائلم دی او دا نمونه ولی دی نو ته به دا غزل خویسره یمانی دی سائل دا دی چې حضور نه د قیامت تپوس کوي او بائل دا دی چې جماعت کې بول کړي او قائل دا دی چې دعا دا کړي دا اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا احد خیال تمراله کنه الحمدلله اوس حدیث مبارک خو خلاص شو خود چې باب خله باب البام مجا فی البول یصيب الارض بول چې زمکه ته ورسیږي حکم یې څه دی نو درې وړ امامان وای حکم یې دا چې وبو پیاچه ځکه حضور مبارک دل توبه استعمال کړی دی اوس دریم بحث جواب د احناف د طرفه سره احناف وی د خدای بندگانو چې د یو سیز د پاکي یو درې سلور طریقې وي نو یو طریقې استعمال کې خو نفي د نور نه راځي پوچې دوم پاکيږي په حفرم پاکيږي په بوغه چولم پاکيږي نو کو حضور مبارک یو طریقې اختیار کړه نو دا دلیل د دې خو نه دی چې باقی طریقې صحیح نه دي او کدا دلیل ګرځاوي نو به حفر ته ولې وای کا خټه چو ورزوله لم دخل ځکه دې حدیث کې خود حفر ذکر را نه دی کې خو صرف د ابو چولو ذکر را مونږ چې دلو تم پاکي وایو نو دوه قسمه روایت ته موږ سره یو خو موقوف حدیث او مقطوعات دا تابعین کرام او یو مرفوع حدیث د ابن عمر په بخاری او مسلم کې او په ابو داود او سننو کې هم موقوف حدیث د صحابه او د عائشه او د تابعین کې د ابي قلابه
او د نور صحابه او تابعین دا نقل دی زکات الارض یبسها پاکیدل د زمکی پوچې دو راځي دا موقوفن هم نقل دی او آثار هم دی د تابعین او مرفوعن هم نقل دی خو مرفوعن ضعیف دی او بخاری هدایه کې دا حدیث ذکر کړی زکات الارض یبسها پاکیدل د زمکی پوچې دو راځي نو چې پوچېدل صراحتاً ذکر دی دویم حدیث متفقن علیه د بخاری او د مسلم او د ابو داود ابن عمر حدیث ته موږ په بخاری کې ویلو كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون عليها شيئا او ابو داود کې ورسره تبولم دی كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون عليها شيئا سپی به تک را تک کاو امام بخاری دا په دلیل د څه کې پیش کړو د طهارت د څه کې د جوټي د سپی کې په تبول لفظ نو التا كانت الكلاب تقبل وتدبر هغه خوې لاړه د سپی پاکي دي هټولای مهر ته پلیت وای بغیر د مالک صاحب نه نو چې تبولم پکې راشي نو به بس علامه خطابی معالم السنن کې لیکي او حافظ ابن حجر چې بول به خارج د جماعت نه کول او به اقبال او ادبار په مسجد کې کو ودا کې دي چې څوک بول ته سپی پری دی په جماعت کې چې پوهچته نو سوال دار چې بول ته نه پری دی اقبال او ادبار ته پری دی خیر دی امتیاز بارو کې به تشریف راوړه د دیو جن خپل شوافع علما شوافع پورې خان دي امام غزالی لیکي په المنقول کې چې استدلال د شوافع په دې حدیث او هنه من بیت العنکبوت ذکر چې ته بول خارج کولو اقبال ادبار داخل کو د دې څه دلیل له خو مطلب دا چې بول او اقبال ادبار سره لاړ تویدل دا راغلی دی په جماعت کې او هغې په اوبه نه دی اچولې ځکه اوچېدو د ځمکې سره ځمکه پاکېږي نو چې رش یې پې نه دی کړی نو معلومه دا شه چې رش ضروري نه دی صب الماء بس که اوچېدل هم کافي دی اوس دلته یو سوال و چې ښه اوچېدل کافي و نو حضور مبارک صحابو ته ولې وایي چې په دې اوبه واچوه نو د دې جواب په درو طریقو دی اول دا چې مارته وي یو طریقې استعمال سره خو نفع د نور نه راځي کچه ځمکه اوبه پې واچوئ ګورې یو عروض د نجاست دی په اوبو او یو عروض د اوبو دی په نجاست که لاندې اوبه پرتي یو پلیتي دې پې توی کړه هر څه پلیت شو او که لاندې متیازي اوبه دې پې واچولې ختم شو زمکه راخ کله نو پاکه شو یو خو یو طریقې سره نفي د دې دواړو نه راځي دویم دا چې په جفاف کې وخت تېرېږي نو ممکنه چې ضرورت و چې زر پاکه شي نو زر پاکېدل په دغه دو طریقو راځي یا حفر یا پې اوبه اچول درېیمه دا ده که د ځمکې اوچېدو انتظار وکړې نو بدبویي خو پې پاتې کېږي دکه متیازی بوی لري او هغه بوی چې دی هغه پوچېدو نه ختمېږي ځمکه خو پاکه شوه نو خو چې اوبه پې واچې نو هغه د بدبوی هم لاړه شي څلورم هم جوړېدی شي دا په ابو داود کې راشي چې دا متیازې په طرف د جماعت کې وي نو جماعت یو طرف نو اوبه پې واچولې شي اوبه بار ته ووتې نو پاکي اسانه شوه نو جواب تو شو کنه اوس یو سوال دی د شوافیو په مونږه په احناف چې احناف شیخانو تاسو به زکات الارض یبسها چې ځمکه باندې متیازي وشي نو ځمکه پاکه شوه نو یو طرف ته خدا وایي چې په دې مونځ کېږي خو بل طرف ته ستاسو یو جزیه ده چې د دې نه خلاف ده ادا ده چې تیمم پې روانه وایي
وای اوس مکه چې امتیازي کړی اوس مکه اوچشي نو مونږ پکې په تیمم پینې کې نو دا استاد جزئیات دو جزئیاتو کې تعارض راغی چې پاک کړه په تیمم په روا کوي او چې تیمم په معنا وای نو منظم په معنا وای تیمم خو پاک سیس کې نو استاد دا مذهب متعارض دي په ما بین خپل کې په دو جزئیو کې نو جواب دا چې موږ ورته طاهر ویلې دي مطهر ورته نه دی ویلې نو طاهر او مطهر کې فرق دی پاک د زبکه د مز د فار صالح ده خو مطهر نه ده تیمم پینې کې مثال یې سره مستعمل او بد چار ده هغه کې دوه روایت دي کنه یو روایت دا چې نجس دي دویم روایت دا چې طاهر دي خو مطهر نه دي او فتوا پدې ده نو چې څنګه مستعمل او بد چار ده هغه مونږه طاهر غنو مطهر نه غنو بل سړی په او داس نشي کوله او کله چا په جامو پرې وته د چا په بدن پرې وته نو جامه پلیتای نه پلیتې ځکه طاهر دی نه مونږه دغه ځمکه ته چې د پلیتې نه اوچشي طاهر غنو مطهر نه غنو نو د شوافی اعتراضات ختم شو ارزم دی بل دغه مشاره کې دا ډېر روایت د زهري او د سید مسیب نه او بل راوی دا حدیث د زهري نه چې بیان کړی دی نو استاد عبید الله بن عبد الله بیان کړی دی دوه روایت صحیح دي نو دی وی هاذا حدیث حسن او صحیح بس کو کړم ځکه ابواب الصلات غټ سټیشن دی